جامع الحدیث النبوي کې تمهید وضاحت مو کړی و. په دې کې به کتاب څنګه راوړو د هغې طریقه کار به څه وي. نو عرض ته به راشو. دا دویم اپشن دی. یو خو په عرض کې دی تا له کتاب راوړول کې چې ته کتاب راوړی. دوه طریقې دي د کتاب د راوړلو. یو دا چې ته د کتاب نوم ولیکې، که زه د اوله خانه کې نوم لیکمه، مثلا زه ویم چې صحیح البخاري، دا صحیح بخاري دی. په دې به کلیک کوئ او دلته عرض ته به راشئ. دی به کتاب کوله وکړي. او دویمه طریقه د کتاب د راوړلو د مصنف نوم، همدغه کتاب د البخاري لیکمه. نو د بخاري چې کوم کتابونه دي د امام بخاري نه به دی راوالي. دا کتاب چې دی نو د تاریخ کبیر احادیث درې جلدو کې جمع کړي دي. مرفوع روایات چې کوم تاریخ کبیر کې نو دا هغه دی. صحیح ده. نو دا صحیح بخاري دی، دا رفع الیدین دی او دا خلق افعال العباد دی وغیره. نو عرض دی به کتاب کوله وکړي. بیا د کتاب دغسې کوله وهلو سره سره دی یو څو اپشنز نور ورکوي، تخییرات اختیارات نور هم ورکوي. هغه داسې چې کتاب ته راشئ، زه ویم چې صحیح بخاري د کولاو شي صحیح بخاري. په صحیح بخاري کې ماته خاص قسم حدیث پکار دی. نو دلته راشئ جمیع الانواع ته. په دې کې خو به ټولې چې جمیع الانواع شي، خو قدسي، مرفوع، موقوف، وله حکم الرفع، موقوف، اثر مقطوع. نو زه صرف موقوف ګورم یا اثر مقطوع ګورم. ټیک شو. او عرض ووامه 203 مقطوعات راوړي چې ولاړ وي. دا وګورئ کته به راځي آثار چې ورته وایي. ښه څه شی آثار به دی راخلي. په دې ټولو کې به تاسو ګورئ دغه ټول به آثار وي. دغسې ته وایې زه پکې صرف مرفوع روایات ګورم، مرفوع روایات نور نه. نو دی به مرفوع روایت راوړي. دا که وګورئ تاسو تمام تر روایت چې دا یې کوم راخیستي دا به مرفوع وي. صحیح بخاري کې به نور نه یې راخیستي. او دې ځای کې دا مکمل تعداد لیکلی چې دا 6340 روایات دي. ټیک شو. په دې ترتیب باندې دا خو د حدیثو د تقسیم په اعتبارو، یا لکه حدیث قدسی راړی دا به تاسو بس جمیع الانواع ساتئ که نه. بیا به نو 135 حدیث قدسی دی پکې. یقول الله تعالی اخرجوا من النار من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من ایمان. نو حدیث قدسی. بیا یو اپشن د بل هم ورکړی دی. مثلا حدیث زه راوړم، په دغه احادیثو کې قولی، فعلی، تقریر او شمائل. که دغه غواړئ نو دا هم راوړی دی. لکه زه شمائل ګورم، زه یم چې شمائل راوړئ. عرض کم 460 روایات دی پکې. نو صرف شمائل به راوړئ. او که شمائل نه قولی احادیث ګورئ چې صرف قولی او عرض کوي، نو دی به صرف قولی احادیث راوړئ 5529. نو په دې طریقه باندې د کتاب استعمال دی. بیا که کتاب کې یو خاص حدیث راوړئ، که زه صحیح بخاري کې حدیث راوړم 200 نمبر، دی به هغه حدیث راوړئ 200. لکه دا دلته دی. ٹھیک شو. نمبر په اعتبار سره تاسو حدیث راوړلی شي. بل د مجال په اعتبار سره، مجال کې د 15 اپشن ورکړي دي.
پنځه اپشنه داسې دي چې دا دې ته راشئ نو اول عنواناتو په اعتبار سره کتابونه تقسیم کړي دي لکه مسانید او سنن او عقیده او تفسیر او عبادات د هغه عنواناتو لکه صحاح کې شپږ کتابونه دي صحیح بخاري او صحیح مسلم صحیح ابن خزیمه صحیح ابن حبان او مستخرج د ابو عوانه مستدرک الصحیحین شو او د دې وړاندې دلته د احادیثو تعداد ورکړي چې په دې کې څومره احادیث دي ورسره د مصنف نوم او دلته یې سنه وفات ورکړي او دې ځای کې په دې قائمه کې چې څومره کتابونه دي د هغې د احادیثو تعداد که مسانید و معاجم ته راشئ د احادیثو تعداد به ذکر کوي چې دونه دي که سنن ته راشئ د احادیثو تعداد دونه دي اختیار الکل دلته نو ټول تاسو سره یو حفظ د مجال دپاره دا استعمالولی شي چونکې دا خو شوي دي هلته دې ته دوباره ضرورت نشته صحیح ده او زه دلته لټوم زه وایم چې په دې کې تاریخ ولټوم څه شی تاریخ نو دی دا نوع یې راواخیسته چې تاریخ پکې که فقه لټئ یا تفسیر لټئ نو عقیده لټومه عقیده دا عقیده ده هغې کې چې کوم کتابونه یې تمام کتابونه یې راواخیستل صحیح بیا مثلا ته وایې چې زه ځان له یو خاص مجموعه تیاره کړم چې بس دغه مجموعه کې کوم کتابونه دي چې زه هغه ګورم د هغې طریقه داسې ده چې اول به دلته راشي نو مجالاتو کې به ځان له به اول مخصوصو کتابونه سلیکټ کړي لکه دا دی زه په دې کې صحاح او سنن دا صرف سلیکټ کوم ځان له دا مجال محفوظ کوم نو حفظ ته به راشي حفظ و مجال دلته به بیا نوم ورکړي لکه صحاح و سنن ټیک شو حفظ به کوي اوس تاسو چې دقه مجال کلم کولاوهئ نو تحمیل ته به راځئ دلته به ستاسو مجال موجود وي تم دغه ستاسو کتابونه دي تاسو چې کوم کتابونو سلیکشن کړی دی نو هغه به په دې کې څه سلیکټ شوي ټیک ده دلته نه چې کوم تاسو یې یو مجال دا دی او یو دا یعنی دا ستاسو هغه مجال محفوظ دی بل د کتاب نوم دې ځای کې ورکړو کتاب ولټوه که څنګه چې مې مخکې عرض کې ورکړی او مثلا زه دلته صحیح لټومه نو دی به صحیح راوړی صحیح البخاري نو دا یې راوړو صحیح بخاري احادیثو تعداد ټیک شو دا دی بیا د مصنف په نوم باندې کتاب راوړل هغه هم تاسو راوړلی شئ لکه مسلم دا مسلم دی د مسلم دغه احادیث دي او نوع د کتاب صحاح ده ټیک شو دغسې په دې کې تاسو چې یو کتاب راوړئ نو د مصنف د طبقې په اعتبار سره راوړلی شي او دا تقریبا چې په دې کې وګورئ نو نصف اول د قرن ثاني نه شروع کړې ده او بیا نصف ثاني شو د قرن ثاني بیا د قرن ثالث نصف اول او نصف ثاني څلور شو قرن رابع نصف اول نصف ثاني شو شپږ شو او قرن خامس اخیری پورې نهایت د عصر تدوین چې کوم دی نو پنځه اخیری پنځمې صدۍ پورې افراد یې راخیستي دي ټیک ده خو په دې کې چې تاسو ګورئ سنې وفات په اعتبار سره دا به اخیری په دې کې طبقې په اعتبار سره احادیث یې څونه دي مصنف یې څوک دی دا دلته کې دي مالیني او کتاب راوړلو طریقه خو اسانه ده بس لکه دا کتاب دی عرض کتاب باندې کلیک کوئ او مجال
دی به تاسو ته هغه راوړی. دا کتاب دی کتاب الاربعین فی شیوخ الصوفیه. ټیک ده. او دغسې په عرض کې مجال کې چې راشئ بیا نو د سن وفات په اعتبار سره هم تاسو راړولی شئ. نو د 102 نه واله تر 463 پورې چې څومره مصنفین دي دا یې ذکر کړي دي، یعنې 402 کتابونه دي که نه، خو دې سره یو اضافه کړې ده د حافظ 852. بس دقه یو پکې زیادت دی 852 دا حافظ ابن حجر دی. او د دې یو کتاب د المطالب العالیه زواید دي پکې، نو ځکه یې دا راخیستی. او 463 کې خطیب او ابن عبدالبر د هغه کتابونه دي. شو نو سن وفات په اعتبار سره هم لکه زه د ابن حجر کتاب راوړم، دا مجال مې سلیکټ کړو دې ځای نه عرض کم، نو مطالب العالیه به دې کولم کې 4728 روایات دي زواید دي پکې. بل په دې کې ناسخ او منسوخ حدیثو کې نسخ وغیره موجودی که نو که تاسو دا ګورئ چې دا حدیث ناسخ دی او دا منسوخ دی، نو دا سافټویر تاسو ته دا اپلیکیشن کې د سافټویر کې دا هم ښیي، یعنې ده کې دا خصوصیت هم دی. که ناسخ او منسوخ ته راشئ موضوعات یې تقسیم کړي دي: طهارت، صلات، صیام، حج، اضاحي، ذبایح، بیوع، نکاح، جنایات، سیر، اشربه او لباس. زه مثلا نکاح کې یو حدیث ګورم، دا نکاح المتعه چې په دې کې ناسخ کوم دی او منسوخ کوم دی. دلته یې ورکړي دي منسوخ دا دی او ناسخ دا دی. که تاسو عرض کوئ نو هلته به کولی شي دا حدیث منسوخ دی، دا ابن مسعود رضی الله عنه روایت دی، او دلته دا یې وله ناسخ ګرځولی د مسلم حدیث دی. ټیک شو. نو دا سافټویر تاسو ته دا هم یو اپشن درکوي، تاسو په دې کې لټولی شئ. ټیک ده. ښه، د دې نه علاوه عرض کې چې تاسو ګورئ کتب الاطراف، نو په دې سافټویر کې څه کتابونه دي لکه نصب الرایه، تحفة الاشراف یا د مسند احمد اطراف او کتاب التمیز چې تلخیص ورته وایي د حافظ، دا هم پکې دي، دا هم پکې کولاولی شئ. نو که تحفة الاشراف دی یا نصب الرایه ده، نصب الرایه احادیث دي، نو دا هم تاسو سره کولاولی شئ او کتی شئ. انشاءالله آینده به بیا مونږ د عرض نه علاوه بحث کوو او دې شاشه کې به انشاءالله چې دلته په دې مینو بار کې دا چې کوم آیکن بار دی دې کې کوم علامات او څیزونه یې ورکړي د دې تفصیل وکړو انشاءالله. ټیک ده.